يتزوجون فلا يتزوجون ويقولون نحن متوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د یمنیانو طریقه دا وه چې هغوی به حجونه کول او ځان سره به یې تحفه نه راوسته، یعنې خوراک سامان به نه راوست، او دا به ویل چې موږ متوکلین وو، په الله باندې توکل کوو. او کله به چې مکې مکرمې ته راغله اوس به چې بیا خلکو نه سوالونه کول، خلکو نه سوال کو، نو الله جل شانو دا آیت نازل کړو وتزودوا، تاسو ځان سره تحفه اخلئ، په خلکو باندې بوج مه جوړئ، فإن خیر الزاد التقوى، او یقینا بهترینه تحفه هغه تقوا ده. نو د هغې ته دا هدایت وکړ چې انسان حج ته ځي دی دله پکار دي چې په سوال باندې نه دي، بلکې دله خپل اسباب برابر ول پکار دي. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو ای د الله رسوله په ښځو باندې جهاد شته؟ نبي علیه السلام وفرمایل چې په ښځو باندې جهاد شته، داسې جهاد چې په هغه کې قتل کول نشته، یو بل وجل نشته، هغه حج او عمره ده. ښځو لپاره چې کله جهاد فرض کفایي وي نو بیا حج او عمرې له تلل پکار دي. ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه السلام فرمایل هغه کس چې هغه د حج نه یو ظاهري حاجت منې نه کړي، یو ظالم باچایي منې نه کړي، یا یو داسې بیماري چې هغه ایثار کړی وي هغه یې منې نه کړي، او په دې حالت کې دی مړ شي، یعنې دی وسې کېږي، نه اوس فقیر دی، نه چا باچا منې کړی دی، او نه بیمار دی، د هغې باوجود دی حج لاړ نه شي او دی مړ شي. په داسې حالت کې نبي علیه السلام فرمایي که ده خوښه وي یهودي مړ کېږي او که نصراني یعنې عیسایي مړ کېږي. نو حج چې در باندې لازم شي کول پکار دي، د مرګ هېڅ پته نه لګي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبي علیه السلام فرمایي چې حاجیان او عمره کوونکي دا د الله ډله ده، که چېرته دوی دعا وکړي الله یې قبلوي، او که دوی بښنه وغواړي د الله نه الله یې مغفرت نصیب کوي. د دې د وجې نه چې کله حاجیان ځي نو هغوی ته دعا درخواست کوي چې زموږ لپاره دعا وغواړه. بل روایت ذکر کوي چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما د نبي علیه السلام نه واورېدل، هغوی فرمایل چې د الله ډلې هغه درې کسان دي، یو غازي چې کوم جهاد کې د الله په لاره کې، دویم حج کوونکی، او دریم معتمر یعنې عمره کوونکی. دا درې قسمه خلک داسې دي چې دا د الله ډلې دي، دې ته دعا درخواست کوي، دې باندې الله فخر کوي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي نبي علیه السلام فرمایي کله چې ته د حج کوونکي سره ملاو شي ته هغه باندې سلام ووایه، هغه سره مصافحه وکړه، یعنې لاس ورسره ملاو کړه، او هغه ته حکم وکړه، یعنې درخواست ورته وکړه چې ستا دپاره بښنه وغواړي مخکې د دې نه چې خپل کور ته داخل شي. دا غلی دی کور ته داخل شوی نه، لکه چې دغه وخت کې د ده ټول ګناهونه معاف شوي، دی پاک او صفا دی، دی د الله په نزد باندې مقبول بنده دی چې دغه وخت کې دعا کوي الله د هغه دعا قبلوي، نو د هغه دپاره ځان نه مغفرت وغواړه. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه السلام فرمایي هغه څوک چې په نیت د حج ووته یا د عمرې ووته یا د جهاد دپاره ووته، بیا دی د الله په لاره کې مړ شي، یعنې په دغه درېو شیدونو کې الله به دله د غازي اجر لیکي، که د جهاد دپاره وتی او که د عمرې دپاره وتی نو د عمرې اجر لیکي، او که د حج دپاره وتی نو د حج اجر به ورله لیکي. نو استاد محترم فرمایي په کوم کتابالدینو کې چې فی سبیل الله راغلی، په احادیث او تفسیرونو چې وګورئ د هغې ټولو نه دا معلومېږي چې فی سبیل الله درې ډلې دي، یو حج کوونکي، یو مجاهدین، او یو علم کوونکي. دا درې ډلې دا فی سبیل الله مصداق وایي. نو دې ته پورې د حج فضیلت ذکر شو، او دا ورته ذکر شو چې احرام به د کوم ځای نه تړئ، د هغې دپاره ځایونه میقاتونه وښودل، ورپسې بیا احرام تړل دي، نو احرام به دا تړل غواړي، او د هغې سره تلبیه ویل دي، دا به د کوم ځای نه تړئ، نو میقات نه مخکې به یې تړئ، بیا په میقات کې یا د خپل ځای نه چې هر ځای نه وي د هغې څه احکام انشاءالله ورته سبا بیان